بسم الله الرحمن الرحيم. شپږم مفسد صلات راته بیانوي. الجواب بكلام يحتمل الذكر والجواب. دسی کلام سره چاته جواب ورکول چې هغه احتمال د ذکر هم وي او د خالص جواب هم وي. نو فلو اجاب في الصلاه رجلا بلا اله الا الله. تاسو لوګو ګورئ دي یو سړی نچا تپوس وکړلو دا په مونږ کې ولاړ دی او دا وو ته په جواب کې وی لا اله الا الله. مثلا الله نه علاوه بل اله شته دا وی لا اله الا الله مونږ کې ولاړ دی. د دې صورت کې مناسب طرفین وی منظمات شو ځکه دا جواب دی کلام دی او کچری په جواب کې ونه ویل اسی لا اله الا الله ویل اسی نو به خدا دسی جواب دی چې دې کې د ذکر هم احتمال لنه دا به تش ذکر دی به په منځ نه ماتيږي څنګه چې سبحان ربي الاعلى سره یا رب العظیم سره نه ماتيږي. وګورئ فلو اجابك شری جواب ورکی فی الصلاه رجلا پمنځ کې یو سړی ته بلا اله الا الله سره نو فهذا كلام دا کلام دی مفسد منزماتي عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله وهو الصحيح الدر المختار خا ما تصویل د شامی متن دی غیا دی مس خلق و تشامیه وی مطلقا دا مفتابه رای ده. وقال امام ابي يوسف رحمه الله فرمای لا يكون مفسدا منز نفاسدی خویات ساتي دا اختلاف کله دی ما تاسو ته ویلو وهذا الخلاف دا اختلاف چې دی فيما باغ صورت کړي اذا اراد به کله چې اراده بلا اله الا الله سره جواب او داغه د جواب وکي نو الا به اختلاف دی او کنه تش بتوري ذکري وي به خنماتي له د امام ابي يوسف رحمه الله دلیل دار چې صيغه د لا اله الا الله دا د پاره د ذکر ده وستا په عزم وکي نیت وکي د چا د جواب دی لیس اعتبار نشته صيغه له اعتبار ورګه پتن لګي پوه شوي کنه صيغه د لا اله الا الله د پاره د ذکر ده او ذکر سره منځ نه فاسديږي نه چې صيغه د چا د او مقل اعتبار دی نه عزم لا دا قاعده ده. لکه اوسره کځي ته وي ته طلاق او نیت په کدای چې وبر راوړه د طلاق واقع کیږي کنه واقع کیږي ها استعذب ليس اعتبار نشتا او وي وبر راوړه صيغه دا استعمال کړه او نیت د طلاق دی نه واقع کیږي اصل له اعتبار نشته. له دا دلیل لانه ثناء دا خو ثنا د ذکر دی بصيغته بخپل صيغه سره بما وضع له سره فلا يتغير بعزيمته بدی کې تغییر ناراضي تشتد عزیمت د وجنه بر لیکلی والثابت بصيغه لا يتغير بالعزيمه ولهما غد ورته جواب کی وی ګورا ان اخرج الكلام مخرج الجواب د استلد کلام بزید جواب باندې او لا اله الا الله کې د جواب احتمال هم شته جواب احتمال بکی او کوم شي کی چې کم لفظ کې توجه د یو معنی احتمال وی او تینیت وکي دا صحیح لکه تاسو وکنایه ویلی کنه کنایه یو صریحي بل صریح چاته وی چې دغه فقط یو معنی یې ډېر معنی خو کوم معنی به متعارف یا معنی صریحي او صریح چې هغه کې نه تم ضرورت نه مستغنی د عظمت نه تاسو سامي کې ویلی صریح کې نه ته ضرورت دته مقتضا معنی یادې ساتي خبر ول نکاح کې به بار بار راشي یو معنی کوم معنی د لفظ صریح معنی لفظ دا کوم معنی چې لفظ فقط یو معنی یا ډېر معنی وي حکم معنی چې متعارف وي هغه تم سوی صریح وي او دغه لفظ ذکر کو د صریح معنی بغیر د نیت اخیستل کیږي او د تزمن بدی کې هدایو کې مقتضا ولا معنی وي مقتضا کې نیت ضرورت نه صریح معنی کې نیت ضرورت نه. دریم نمبر محتمل معنی بتا سوره لکه د دې لفظ د پلانکې معنی محتمل ده یعنی دا معنی دا خو متعارف نه ده احتمال وکي دي دا ک علي دې ته کې نه معنی وي دې د پرما بینت کې څه معنی شولې دوا او دریم معنی متضاد معنی چې نه مقتضای نه محتملي ته طلاقي او نیت پکې د بور اورلو کی تو بر اوړه او نیت پکې د طلاق کی دا سره د نیت نه مراد کی دا ځین کې کینه وای مقتضا بغیر د نیتا محتمله سره د نیتا او متضاده نیت مکه کار نه کوي. امام ابو یوسف رحم الله نیت مقصد دا شو تاسو ماته لګو ګورئ لا اله الا الله د پاره د ثنا ده
او دې کې جواب چې دی هغه متضاد معنا ده کنه تو کې رد پوه شوي به طرفین وای نه جی دا جواب کې استعماليږي جواب والا معنی محتمله معنا ده محتمل معنی کې کنه تو کې صحیح وسم نه رسیدلې اختلاف باغ نه جوړ شو وې دا کلام رئیس له بځه د جواب باندې او هو او دا جواب چې يحتمله دا کلام چې يحتمله احتمال د جواب لري لا اله الا الله نو په یو جواب جوابا نه به جواب وګرځول شي ک تشبیهي لکه څوک چې پرنجي وکي څوک او دا وته د منځ کې جواب ورکي يرحمک الله وایي هغه ذکر دی کې خېلې می خو احتمال وګړي چم دی جواب هم دی اوس بلا یو سړي په منځ کې د غم خبر واورېدو او د په منځ کې ان لله و انا الیه راجعون ویلو منځ فاسد شو کنه نو د طرفینو بنس فاسد امام یوسف رحم الله یو روایت دا دی خلق وایي چې دا ور سره به کې مرګره دی چې او فاسد او دیم روایت دا دی چې څنګه بلا اله الا الله نه فاسديږي دغه شان په ان لله و انا الیه راجعون باندې نه فاسديږي امام یوسف رحم الله وی رای دا دغه سره نه دی مرګري او دا راجح ده چې دې کې اختلاف دي څنګه چې بچا کېو لا اله الا الله کېو پوه شولې والاسترجاع ان لله والبمنس کې على الخلاف نهم اختلاف دي طرفین او د امام ابو یوسف فی الصحیح سیدا ده چې اختلاف دي اتفاق نه دی بکی وان اراد به اعلامه بل اور لك کڅوک لا اله الا الله وی بمنس کی او اراده بکی د اعلام وی اعلام څه مطلب اعلام کوټې د څوک ردن نشي الکه بارزو د مقصد دای چې ورته پته ولګي چې بمنس کی ما تیز وی لا اله الا الله صرف خبر ورکې د دې خبرې چې زبو منس کی پته لګي بوې شوي کنه دا ټول اتفاق د منماتي کی دغه شان امام منس کی غلط شو او دغه د برابرتیا د بار لا اله الا الله ویلا نبی من ماتيږي وګورئ وان اراده کی اراده وکي به بدی کلام د لا اله الا الله باندې اعلامه چاته خبر ورکول چې انه فی الصلاه ګورئ چې په منځ کې ما لم تفسد منفاسدیږي بدی اجماع ده لقول علیہ السلام اذا نابت احدکم نائبه کله چې پیښ شي بداسو کې اوګست واقعا فی الصلاه بمنځ کې نفل یسبح تسبیحات دی وای کنه نو لا اله الا الله تسبیح دا سره نه ماتيږي دا مسله ختم شوله وم نمبر مفسد الشروع فی غیر ما هو فيه تاسو ما تلک بر وګورئ یو سړی دی تکبیری تحریمه د ماسوخین مون د بار کړي دغه پنيت مانی نیت تړلې دی او لګې دی یو د میړه کراله چې ماجیګر غته جوړوم یره دی فرضونه نفل جوړوم او ویسته والله سلام نه دی اړولې ډاری کې تکبیر تحریم وکړه الله اکبر نمازیګر د پاره وکړو نفل د پاره وکړو نو به بس وې دا قبل من وتلو زکه بده دویم کې شروع صحیح شولا تکبیر تحریم ولا وکړو او د دې شروع صحت د بار ضروري ده چې دا غینه وزي دا غینه وتلو په دې ټول پوه شو دی ویما دیم صورت ماسبخین مونږ کې ولاړ دي نیتی تړلې دي قرات شروع دي مثلا دی کی ویل چې به تکبیر کومه تکبیر تحریم هم د مسبخیم د پاره کومه تاسو د سی وکي یو رکعت هم کړی دی دیم رکعت کی ویل مړه به د سره کومه او بس سلام علی می ونړو الله اکبر وکړو دلته حکم دار چې دغه من ونه وتلو کوم رکعت شوه دی هغه شوه دی اونځي فاسد هم نه دی بس باقی خپل کار جاری ساتي پتن لګي مو شوي کړه نک بل منز د بار تکبیر تحریم وکړه افتتاحي بل لپاره وکړه نو هغه تاوړي او دامات او کله دې د بار وکړه نه تی د دې د بار وکړه نو نه دامات دی او کوم رکعات کړي دي هغه ختم نه دی بس هم دې باقی دې څه وکي پوه شوي وګورئ ومن صلى ركعه من الظهر چا یو رکعت وکړه د ماسپخیم ثم افتتح العصر به افتتاح العصر وکړه الله اکبر تکبیر تحریمه د ماجیګر د بارو ویلا او التطوع ییدا لفلی منز د بارو ویلا نو دو حکمه دا منظمات هم او بلکې شروم صحیح فقد نقض الظهر ماسپخیم مات شو ماسپخیم ولی مات شو سوال وی بلکې شروع ټیک شو نو هغه کې شروع صحیح کیږي ور سره لازمه ده چې دا همات شي کنه نو دواړه منځنه په یوزل کیږي
لأنه صح شروعه في غيره ذکر صحیح ولا شروع د بغیر منس کی په دې بل کې فيخرج عنه بس مجبورا بدین وزي نو لازم ده چې دین وزي. دویم صورت ولا يفتتح الظهر یو رکعت مسبخیم کې کړه دي او به تکبیر تحریم د مسبخیم د بارو ویل بعد ما صلى منها رکعتا پس دا غنه چې دا غنه یو رکعتم کړه نو حکم فهي هي خو بیجنې کنه هي شریفه نو بس ویدا هما غری فهي دا صلات چې هي هما قد تاسو منطق کې ویلي چې محمول او موضوع یو شی دواړه راځي ويجتزئ بتلك الركعه او کافی کیږي دغه تیر رکعت هم غره دا نه چې دغه د سره کی وڅ قاعده بیان کړل ډیره زبردسته وای ځکه لانه نو الشروع في عين ما هو فيه تاسو قاعده تلغوک شي اول صورت کې ولي بل توختلو د دویم کې هغه منځي ختمېدلو د دویم کې مون نه ختميږي وای ځکه چې کوم سړی په یو کار کې لګي کپا دغه کار کې هم دغه کار د پارنیت کې دانه ته لغوه دی یو سړی پنیت سره په یو کار کې لګي شوی دی هم دغه کار په مینس کې دغه کار د پارنیت کې دانه ته لغوه دی ځکه بلا ضرورت دی نه نصیب او کله دې کار به بل کار ته وړي دغه نیت کې به نیت معتبر دی تک مسبخیم به منس کې لګي او مازیګر ته وختلو نه بل ته وړي دلی نفل ته وختلو بل ته وړي دلی نیت معتبر او مسبخیم کې لګي دی او مسبخیم د بارنیت کې نو دا هم کې دی په مغیر بارنیت کې نو دا نیت څه شو لغوه شو په شوي قاعده مانی وګورئ لأنه نو الشروع تسلینه توکل له شروع فی عین ما هو بین هغه شي کې هو فيه چې دا سړی باغی کې دی فلقد نیته نیت لغوه شو خو یاد ساتي خشامی و خبر لیکلی دا دا صورت دی چې نیت د بار الفاظ نه ویلي غره کني د بار الفاظ ویل بدوالو صورتونو کې منځمات شو دسی وای نیت دلی نیت کوم زړه د خلاصه څلور رکعاته ما به د فریدې ملای فریدې ما جګر المونس کاوم به کې لدام وای به خو کلام شو به خو مات شو کا بهر حال مات شو پیږي وګورئ وبقي المنوي على حاله كم چې مخکې نیت کړي به خپل حال باندې باقی وي لاندې قاعده لیکلې ده کومه وإذا قرأ الإمام من المصحف تصل أكبر وقوري إنهم مفسد الصلاة یو سړی په مونځ کې قرأت د مصحف نه کول د قرآن نه مونځ مات شو بلکې مخې ته دیوال دی پاغي لیکل قرآن لیکل شوی دی هغې ته ګوري سکرین دی هغې ته ګوري او تلاوت دی په مونځ کې کوي مونځ څه شو مات شو دا امام صاحب رایي ده دا مفتا به ده که لږ تلاوت وکي د قرآن نه او کډیر وکي بهرحال من ماتېږي او صاحبین وایي چې داسې کول مکروه دي چې څوک تلاوت د قرآن نه کوي په مونځ کې هلکه لازم مړه موږ نه تکلیف جوړ کړی موږ اوس بس هم شي اوس بس هم شي هغه شان مسلسل لګی خدای خو دې غر کا دی خو وګورئ څه مې ویله لګه کچري لاړه شی یې کو د صاحبین وایي دا کار مکروه دی مصحف نه تلاوت کوي سکرین نه تلاوت کوي په دیوال لیکل شوی تلاوت کوي په مونځ کې خو مون ماتېږي نه ورته وګورئ وإذا قرأ الإمام كل قرأت كي إمام من المصحف إذا مصحفنا فسدت صلاته منذ فاسدي إن أبي حنيفة رحمه الله دا مفتابي دا أو بما تصل مفتابي دا دا كلك تلاوت وكي وكو دير وكي زكا كلام بارنك تلقي دكا تعليم حاصل ولي منذ بلغ ودير بقدي كنشته وقال صاحبين فرمائية تامة منذ تام دي لأنها عبادة أغو دليل سلطة سلوكو غوري وي منذ كولم عبادت دي دا سيدا كانا او قرآن ته چې ګوري دا عبادت دی او یو عبادت چې بل عبادت سزم شي دا د مونږ منافي نه دی لکه سړی په رکوع کې سجده کې قیام وغیرہ کې دعاګانې شروع کی دا د مونږ منافي دي وګوره وقال صاحب فرمایي تامه لانها عباده ځکه د قرت دا عبادت دی انضافت الى عبادت بل عبادت سره یوځای شو به قاعده لیکلی دا والعباده الواحده غیر مفسده یو عبادت مفسد نه دی نو فكيف اذا انضمت الى اخرى چې بل سمرګل شي څنګه مفسد شي بدل طریقې نه چې د عبادت ولې د ځکه حدیث کې راځي اعطوا اعينكم من العباده حظها الک استرګو تم د عبادت نه حصہ ور کوي صحابه دې د بوس کوي
وما حظها من العبادة جواب کوي النظر في المصحف قرآن ته کتل عبادت دیکھا مخکې راځي جی الا انه يكره صاحبین وای دومره دا کار مکروه دیکھا لأن وجه د کراهت خپل ذکر کړی دا چې دا د اهل کتاب سره مشابهت دی هغه عبادت د خپل مصحف نه کوي کتاب نه کوي لأنه يشبه مشابهت لري بسنة اهل الكتاب فإنهم يفعلون كذلك ځکه هم داسې کوي ولي ابي حنیفه رحمه الله ما تلک ورغوري چې امام سی وایي منځ فاسدیږي دي سره او دوه علت ذکر کړی دي څو یو علت دا دی کنه چې د عملی کثیر دی ځان صبر قرآن لاس کې نیولې عملی کثیر دی کنه عملی کثیر بیان روان دی ښه به چې هغې کې ته ګوري دا خپل عمل لی بے پاڼې اړې دا خپل عمل لی نو دا ټول چې راغونډ کړي نو دا څه شو عملی کثیر شو یو وجه دا ده دویم وجه هغه زبردسته ده هغه راجحه ده هغه تلقي ده د بار نه تعلیم حاصلول دي د بار نه او مونځ کې چاله تعلیم ورکول یا د بار نه تعلیم حاصلول بهرحال ورسره مونځ ماتېږي وګورئ ولي ابي حنيفه رحمه الله ان حمل المصحف ځان سره اوچتول قرآن والنظر فيه باغي کې نظر کول وتقليب الاوراق اړول پاڼو عمل كثير ده عمل كثير دي دغه وجه ولانه تلقن من المصحف دا خو علم حاصل ولي د مصحفنا فصار كما اذا تلقن من غيره دا ودا سه شو لکه د بل قرات حاصلې بل وتلګي دي او دا په مونږ کې دای ورسره وي نو کاروان شو وعلى هذا بنا اول وجبان دي لا فرق بين المحمول والموضوع ادوم واجبان وعلى هذا قدوم وجه دوم کی تلقی وکنه بار تعلیم حاصل ولو لکه به قرآن ځان سره اوچت کړم تعلیم حاصل ولله او کو قرآن ال تبرودي سره پته ګوري یا سکرین لګیدل یا دیوال باندې دي سره پته ګوري دوه صورتونو کې منظمات شو ځکه تلقی د بار نشو کنه او کچري اول علت والی عملی کثیر راکبه بل چاته نیولې دغه پانی اړي یا سکرین باندې خپل اوړي یا دیوال باندې دي ناغي علت په اعتبار سره به مون نه ماتيږي ځکه عملی کثیر نه دی به دا صحیح به وعلى هذا لا فرق بين المحمول والموضوع اس فرق نشته په مابین د دې کې چې تا قرآن ځان سره حمل کړي والموضوع او اعلان دي بروتي وعلى الاول او کاول علت والی يفترقان دوړو کې فرق راځي مونږ والا ماتيږي چې روچت کړي دی او کني نه ماتيږي خدا دویم علت کم بیان شوه دی کنه دا راجحه دی ولو نظر الى مکتوب لکبر وګوري اصله په منځ کې ولاړ دی اسی په دیوال نظر ولګید به یو شی بل شي نظر ولګیدل او پړاو شو ذهن کې چې لیکلی زید ولاړ دی لیکل شوی دی هدايه کتاب مخه ته پروت دی اسی وته قتل ويمغي لمن يصلي في الصحراء اسی د عبارت ذهن کې پړاو شو پویم به شو چې لیکلی پتن لګي بوې شو اسره من ماتي کی سیدا دا خو وردا د عام اشیاء لیکل یادای واستکم قرت کې لګي بګنه خدای ال دریو قتل او بڑاو دی کو نبی خو خپل قرت د بار نه حاصل کو خو مخ کثیر شو غنه یادای ګوره ویږي کنه وګورئ ولو نظر کې وسره نظر وکي اله مکتوب سلیکلو تا وفهمه او به يمشي لاندې وبسي سلیکلی دي ولم يقرأ بلسانه وين اللي غره كبيل السلام هو قصورانا فالصحيح انه لا تفسد صلاته من فاسديږي او په دې باندې اجماع ده بخلاف ما اذا حلف كي يسري قسم کې لا يقرأ كتاب فلان لکبر وګورئ قسم دې چې د بلانکی لیکل بنل ولما د بلانکی خط با نه پړاو ابه خط مخه ته پروتو او سی وتکتل ویلو نه تشو ته کتل او پیدلو به چې دا دایره لیکلي دي یا دا دای لیکلي دي ګوره به حانش شو کا پتن لګي پوه شوي کنه څه شو حانش شو کفاره دی یمین براله ولی ځکه خط پړاوولو کې مقصد فهمي او حاصل کو کنه څه شو حاصل شو بخلاف ما اذا حلف لا يقرأ كتاب فلان من العلماء حيث يحنث حانس جوړيږي بالفهم کې به پوه شي دا امام محمد رحم الله رائے ده ځکه مقصود هنالك الفهم وصرف فهم وحاصل شو من ویلو صاحب دی هدايه چې کله نذیر مسله بیان کې به ته اشاره کوي به څه وي هنالك علمو کنه هر چې فساد صلات دی فبالعمل الكثير دا کله فاسديږي چې عمل کثیر وکي ولم يوجد او عمل کثیر موجود شوی نه دی تاسو ماته لږ متوجه شئ وسره دی د عمل کثیر بیان نو کړی احمد عمل کثیر سره منځ فاسديږي او عمل قلیل سره منځ
نه فاسدېږي. البته د خبره لږ پوره واورئ، عمل کثیر سره مونځ فاسدېږي، عمل قلیل سره مونځ نه فاسدېږي. دومره خو ټیک ده، خو که عمل قلیل د پاره د اصلاح صلات وي نو مکروه هم نه دی، او که د پاره د اصلاح صلات نه وي بیا مکروه دی اگر که مونځ نه فاسدېږي. عمل کثیر که د پاره د اصلاح صلات وي او که د پاره د اصلاح صلات نه وي بهرحال ورسره مونځ فاسدېږي. او عمل البته ځینې مستثنا دي لکه استخلاف صورت شو وغیره. پاتې شولو عمل قلیل که هغه د پاره د اصلاح صلات وي کراهت هم نه پیدا کوي، او که د پاره د اصلاح صلات نه وي نو بیا مکروه دی اگر که مونځ به نه فاسدېږي. اوس عمل کثیر کم یو دی، قلیل کم یو دی، راځي تعریفونه واورو. لاندې راکوشئ حاشیې ته. واختلفوا في حده پیدام کو. فقیل ما يحصل بيد واحدة فهو قليل وما يحصل بيدين فهو كثير. برو ګورېږي یو تعریف دا دی، کم کار چې عام طور باندې دا ټکي ورسره ذهن کې کېنوئ ښه، کم کار چې عام طور په دواړو لاسونو کېږي کثیر دی، او یو لاس باندې چې کېږي نو هغه قلیل دی. ښه تیب مونځ کې که په یو لاس کې او که په دواړو کې دې اعتبار نشته دی. عام طور څنګه کېږي لکه دا جالۍ ټوپۍ ده که نه، عام طور خلک په یو لاس په سر کوي که په دواړو. نو که څوک جالۍ ټوپۍ روالي او په سر کوي په مونځ کې نو دا عمل کثیر شو. پوه نه شولې بې. او کوم کار چې عام طور په یو لاس کېږي نو هغه به عملي قلیل وي. پوه شو بې. یو تعریف. دویم تعریف یې کړی دی. وقیل لو كان بحال لو يراه إنسان من بعيد تيقن أنه ليس في الصلاة فهو كثير وإن كان يشك أنه فيها فقليل. یو سړی په مونځ کې داسې حرکات کوي، حرکات چې بار نه څوک ویني که نه، اپې ګمان دا کوي لکه چې په مونځ کې نه دی، بس دا عمل کثیر دی. او که اپې دا ګمان کوي چې په مونځ کې دی یا شک کې دی چې په مونځ کې دی که نه دی، بس بیا به عملي قلیل وي. څو رایې شولې؟ دوه. درېمه رایې وایي رایې د مصلي ته به خبر سپارل شي، دا مبتلا به دی. یو سړي مونځ کولو حرکات یې وکړه، دا خپل رایې وچلی ته زما کار د حرکات د عمل قلیلو که کثیرو، کړک یې راله کثیرو بس کثیر دی، غریب ګمان یې رالی او که قلیلو قلیل دی. څو رایې شولې؟ بله خو یې نه ده لیکلې. نو اوس واورېږي دومره باندې پوه شوئ. خلک په مونځ کې ځان ګرئ کې خیلوي. نو یاد ساتئ دې کې مختلف روایتونه دي، راجحه رایې دا ده که درې پیرې ځان وګرئ. شامي کې لیکلي پرله پسې، نور کتابونه داسې لیکلي دي چې ادنای رکن صلات درې پیرې سبحان ربي الاعلى ویلي. ادنای رکن صلات بطریق المسنون. دا جملې زده کوئ ښه، ته لیکل مه کوه لکه بره ګوره وروسته به ولیکي. ادنای رکن رکو ده، ادنای رکن صلات څوک دی؟ رکو. څوک دی؟ سجده ده. او په طریقه د مسنون چې درې پیرې پکې سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظیم وي، دا مجموعه 42 حروف دي. دا څومره دي؟ دا اصطلاح به بار بار راځي موږ لکه ادنای رکن صلات بطریق المسنون. دا مجموعه څو حروف دي؟ 42. نو 42 حروف چې څومره ټیم کې ادا کیږي، دومره ټیم کې تا یو پیر لاس اوچت کو زیدې وګرو، بیا دې بیا وګرو، لاس لاندې کو بیا دې اوچت کو ودې ګرو، بیا دې لاندې کو بیا دې وګرو، په دومره لږ ټیم کې نو تا درې پیرې ځان وګرولو او متصل دې وګرولو. د ادنای رکن صلات په طریقه مسنون څومره ټیم دی دې کې کدي وقفې سره وکړو، درې دې پوره کړه. دا به حکم نه چا کی متصل کی د عمل کثیری به دې منځ ماتېږي. پوه شئ. او کلاس یو بیره سر ته اوچت کو ځان دې ګرو یو بیره بیا ته راښکته کړی نه، اگر چې درې څلور بیرې دې وګرو بیا عمل قلیل دی. او یو بیره دې لاس وګرو اوچت کو سر دې وګرو یا کوم ځای دې وګرو بیا دې لاس ښکته کو، بیا ادنای رکن صلات کومره ټیم دی څومره ټیم دی دا تیر شو، بیا دې بیا لاس اوچت کو ودې ګرو، دغه شان بیا ټیم تیر شو بیا دې تی وګرو بیا هم نه ماتېږي. نو دوه قاعده به لګوئ چې درې پیرې وي او کم متصل وي. متصل لپاره بل تعبیر چې ادنای رکن صلات په طریقه مشروعه چې څومره د دومره ټیم کې درې پیرې او هر پیره ځان له ځان لئ. یو پیره لاس
اوچت کو خطر کو بے لاس اوچت کو خطر کو دغه شان دی پوه شولې بس به کو نور کې کوي بل کله چا دی متعلق څه سوالي نه غو کې او صبرې کو سبا خلق وشو نشتا ګیره ګلاس سوال چې دي کنه دغه مسله ده ځان ګرول ګیره ګلاس حل یو حساب دی یو بیره بګیره ګلاس والو به خطه کړلو به لاس والو به خطه کړلو به لاس والو درې بیري شو همون ماتيږي او کنه بس یو بیره مسلسل لاس وي یا یو بیره لاس والو به ټیم بګه اوخته وغیرہ بس دوباره والو نه به نه ماتيږي خو یاد ساتي ګوره ما وختي خبره څوکړه چې عملي قلیلو او د بار د اصلاحي صلاتو هم مکروه نه دی او کې اصلاحي صلات نو به ګوره مکروه هم نه مکروه به هر حال له نو ګوره کستا یو ځای خارختيږي تنګ کړلې تنګ د تایب بر الله سره اوچت کو ځای دی وګراو دا ملي قلیل له او د بار د اصلاحي صلات دی خپل خشوع برابر دا مکروه هم نه ده مخې طریقانی دی را بش ان شاء الله سجده لګي نو لګي لري کې دا د بار اصلاحي صلات دی را ټیک دی تحیات باندې کې نسل کله کله کپڑے صادر وغیرہ د خپل اند راشي سړي ته تکلیف شي نغل لري کې دا صحیح ده رکوع نه اوچتيږي خلک نه د شرمګانه دا کپڑے را جدا کوي دا خشوع خرابوي کې دې شي نه ختی دي خلکو د بل ښکارا ما خشوع خرابوي کنه دلته د عملي قلیل دی او د بار اصلاحي صلات دی نام ټیک دی او که بغیر د اصلاحي صلات اصل کې ګیره کې کوته مونږ کې لګي نبی له سلام حدیث ته مفهوم دا سره چې کچری د الله نه یې راوي قسم مفهوم دی نو ګیره کې د څه به کوته بغیر کې نه والے څنګه مفهوم دی دا کې وحید دی مطلب او که مولانی قناری دی ګیره کې کوته وی لګي مونږ کې ها نستونی راکته کولم د غشان دي ان شاء الله رستو بیان روان دي چې مونږ کې نستونی اوچتی کنه یعنی بده سه لباس کې مونږ کول توجه چې سړی پکې یو باوقار مجلس نشیتلې مونږ مکروه وي الله ته به څنګه درېږي یو باوقار مجلس ته نو که چا نستونی دې سره اوچت کړي نو باوقار مجلس ته تللی شي دا مکروه ده خدا دې چې وس په مونږ کې رکوع د نزیزر ودرېدلې وس بچکه نو که تنکړې نه کړه خشوع کې فرق نه راځي د قشان دی پرېدا او کنه که تنکړې نو په عملي قلیل سره د بار اصلاحي صلات درکته ګر عملي قلیل سره ښه لګ نو زه په مذکر کوه نمبر په نمبر مطلب یو بیره رکعته کې گزر رکعته شو ټیک د غنی لګي انتظار وته وکا بلکې بیا رکعته کنه دا عملي قلیل د بار د اصلاحي صلات تاسو بیان شولې ها نو مکروه ده کنه چته به نه کنه نو چته ول خو ټیک نه دی خو اصلاحي صلات نشو کته کول خبره مونږ وای چې خطه کې یو تاسو چته وای مونږ د باجانو خبرې کې خطه کوي عمل کثیر کده سی عمل مقتدی وکي چې مونږ سره فاسدیږي کې د امام سره قسم میزان شته مونږ فاسد شو او کنه فاسدیږي کراهت په کې بار حالي سیده صفه نه لازميږي سیده صفه کې سیده نه دي انا کراهت چې ده ان شاء الله به بیان کو هر کراهت کې سیده صفه نه لازميږي ښا پوهیږي هغه چې مونږ کې اندرونی کم کارو شي ان شاء الله به بیان وکړو